ځکه په دې کې مسله د توحید ذکر ده. سوره نجات ورته هم وایي ځکه چې د دې صورت په وجه باندې خلکو ته د قبر د عذاب نه نجات میلاوي، د دې د تلاوت په وجه باندې په آخرت کې جهنم نه نجات میلاوي. او سورة الاخلاص ورته هم وایي. بل دا صورت چې نو د دې د فضیلت په هکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې سورة الاخلاص دا د درېیمې حصې د قرآن سره برابر ده. یو ځل څوک سورة الاخلاص ووایي لکه لس سپارې تلاوت چې کوي، چې دوه کاله دی وایي نو شل سپارې، او چې درې کاله ته څوک سورة الاخلاص ووایي نو دا څه شو لکه مکمل قرآن کریم چې ختم شو. اوس دا د قرآن د درېیمې حصې سره څنګه برابر دی؟ هغه په دې طریقه باندې چې په قرآن کې خو مضامین ډېر دي، خو د هغې نه چوړ او خلاصه چې ده نو هغه درې خبرې دي په قرآن کې. یو عقیده د توحید، دویم عقیده د رسالت، او دریم عقیده د بعث بعد الموت، دوباره ژوندون. د ټول قرآن خلاصه دا ده. نو په دې صورت کې عقیده د توحید ذکر ده، نو گویا چې هغه لس سپارې قرآن په دې صورت کې ذکر دی، او بیا عقیده د رسالت او عقیده د بعث بعد الموت هغه بیا په نورو سورتونو کې ذکر ده. په هغې نسبت سره دا د قرآن کریم د ثلث یعنې د درېیمې حصې سره برابر دی. حدیث مبارکه کې راځي چې کوم انسان بیمار شي او دی په خپله بیمارۍ کې، ځکه چاته خدا پته نه لګي چې د بیمارۍ نه زه وفات کېږم او که جوړېږم، خو چې څوک هم بیمارېږي او داوي دا صورت نو دا فضیلت به دلته حاصلېږي. نو نبي علیه السلام فرمایي چې څوک په خپل بیمارۍ کې دا صورت ولولي نو د دې صورت د لوستلو به دا برکت وي چې دی به د قبر د عذاب نه محفوظ وي او قبر به په ده نه راټیټېږي. نو د دې صورت سره مینه پکار ده. نبي کریم علیه السلام یو علاقې ته د جهاد لپاره صحابه کرام لېږلي، یو صحابي په هغې باندې مشر مقرر کړی و، کمانډر چې ورته وایي، امیر چې ورته وایي، هغه به دوی ته امامتي ورکوله. نو چې کله به یې فرض لمونځ کوو نو په فرض لمونځ کې به یې که هر صورت وي، خو دا صورت الاخلاص به یې پکې خامخا وي په هر فرض باندې کې وي چې واپس دا جهادي ډله واپس راغله مدینې منورې ته. یو کس پکې نبي علیه السلام ته وایي عرض کوي وایي حضور زمونږ دا امام خو ډېر ښه سړی، خو دا خبره پکې وه چې چېرته به یې موږ ته جمع راکوله چې سورة الاخلاص دا پکې وي، دا به پکې خامخا وي. نبي علیه السلام وایي تاسو دې راوغواړئ، راویې پوښتنه وایي تا دا سورة الاخلاص په هره جمع د فرض لمانځه کې ولې وي؟ نو دی ورته څه وایي؟ دا صحابي ورته وایي دا صورت زما ډېر خوښ دی، لأنها صفة الرحمن، وایي دا د الله صفات پکې ذکر دي. په دې کې زما د رب صفات ذکر دي، دا زما ډېر خوښ دی، زه یې ځکه په هغه لمانځه کې ویم. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي چې اخبروه ان الله یحبه. ای صحابهو دې کس ته خبرداری ورکوئ چې دی د دې صورت سره مینه کوي، الله تعالی د ده سره مینه او محبت کوي. نو چې د دې صورت سره چا مینه کوي دا رب العالمین د هغه سره کوي، ولې د الله صفات پکې ذکر دي. سهل بن سعد یو صحابي دی، دی روایت کوي وایي نبي علیه السلام ته یو سړی راغی نو د فقر او د غریبۍ شکایت یې وکړ. بلې دا وایي چې زما کار روزګار ډېر کمزوری دی، بس چې څه کار ته لاس ور اچوم
جو پاڼه باندې کېږو کاروبار مې کمزورۍ طرف ته ځي او کار مې کامیابېږي نه. نو نبي علیه السلام ورته اوس دوه نسخې ښیي، دا پیغمبري نسخې دي، ځان سره یاد وساتئ. وی په دې دوو نسخو عمل وکړه چې څه کاله ګوتې ور وړي هغې کې به تعالی الله تعالی خیر او برکت درکړي. وی یو خبر دا ده چې کله کور ته داخلېږي نو چې کور ته داخلېږي نو د داخلېدو په وخت کې به سورة الاخلاص وایي. په دروازه کې څنګه قدم کېږدي نو سورة الاخلاص وایي. او بیا په کور کې چې هر څوک وي نارینه وي زنانه وي لوی وي واړه وي په هغې سلام کوه. دا دوه کارونه کوه ته بیا ګوره خپل روزګار. هغه صحابي چې دا کار شروع کړ نه دې ورځې بعد بیا راغی ویل الله حبیبه اکثره باندې الله تعالی داسې برکت کړي چې حساب او کتاب نشته. نو د دې صورت ډېر زیات برکات ډېر فضایل دي. دا مې دا چې بیان کړل د وخت د اختصار په وجه باندې الله تعالی فرمایي قل ورته وفرمایا محبوب علیه السلام هو چې دی نو دا ضمیر شان دی، دا مخکې مرجع نه غواړي، د راروانې خبرې د اظهار شان دپاره راځي. نو قل ورته وفرمایا هو شان د خبرې دا دی چې الله احد، الله تعالی یو دی. الله دا د الله پاک ذاتي نوم دی، نور صفتي نوم دی رحمان رحیم غفور ودود، دا صفتي. او الله دا د الله تعالی ذاتي نوم دی. اوس د الله د لفظ الله معنی سره واجب الوجود، د الله معنی سره واجب الوجود. د واجب الوجود مطلب دا دی چې دی به همیشه موجود پناه پکې نه لري. اوس انسان دی که خو دی واجب الوجود نه دی.